الرحمن الرحيم اللهم كيف كان الوحي والدنيا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم والزيدي وأنه سمع رسول قال إليه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمة الباب کی مخبر شروع کړي وا بابو کیف کان بدء الوحی دا د دې ترجمه الباب د اجزاء د تراول بیان ها مجموعه به بیا پکې یو ټکی دوه ما پر سبق کاوه کیف کان بدء الوحی الى رسول الله نو ما پر ویلو چې وحی څه تا وایي ما ویلو چې وحی په لغت کې الاشاره السریعه یا الاعلام فی خفائه او په اصطلاح کې د ویل کې الاعلام بالشان یا مثل وحی اقسام د شروع کړو په دې کې چې خراب شو وحی په لغت کې وحی لغوي درې قسمه لري ما ویلو کوم به د وحی فطری وایي وحی فطری څه ته وایي الله د انسان یا د حیوان فطرت ته القاء کې کدا کوي دا کما وی معصوم چې د مور نه پیدا شي او د مور سپینې تخله ورواچوي او هغه پیټې روي ځان ته راکاږي او چې د پخېټه کې تکلیف پیدا شي نو د خپل چینګل کې وځلا شي او چې او د سماټې د ضرورت راغی نو د ځان له زور ورکی تاسو د سماټې وباسي دا چلونه د پکم مدرسه کې زده کړل تغوانه بچي پیدا شي او څلور وخت په لقوي او منډي وي دا ټریننګ د کوم ځای کې وکړه دا ورته الله القا کوي دې کوم وحي وي وحي فطري وته ځکه و چې دا فطرت ته کی وحي فطري الله ورته القا کوي دا خیر او شر ټول وته کوي وهديناه النجدين ورته کوي فطرف متخي بدم ورته کوي دې تفسیری ځکه او دا قسم وحي قران حکیم دې طاقت پښتا څنګه الله قران حکیم کې دوی واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن آيات او میں دا قسم وحی عام دا حیوان تر کیږي انسان تر کیږي او په انسان کې بیا مسلمان تر کیږي او کافر تر کیږي دا یو دیم قسم دا وحی هغه ته وحی ایجادي وایي کومه ته ویل کیږي وحی ایجادي ایجاد یو شی پیدا کول نو الله تعالی بعض عبادت دا قسم وحی کوي بعض ته یو ځای نه کوي بعض عبادت الله دا قسم وحی کوي دا ایجاد دا کله مثال درکوم یو سړي دې بل کې واټ منګي جوړا هغه څه جوړي بل دې په دې کې واټ لوډ سپیکر جوړا بل دې په دې کې واټ بم جوړا بل دې په دې کې واټ چې جهاز جوړا دې کوم وحی ویل کیږي ایجاد دا بیا صرف انسان ته کېږي او حیوان ته نه کېږي تاسو خبر پېښې چا ته کېږي انسان ته کېږي او دا حیوان ته نه کېږي او په انسانانو کې عام انسان ته نه کېږي خاصو انسانانو ته دا قسم کېږي عام ته نه کېږي خاصو انسانانو ته کېږي وایي قرآن حکیم کې رب العالمین دې ته اشاره کړې ده الله فرمایي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا هر یو کوم مسلمان دی او کافر دی موږ سره امداد کوو هؤلاء کوم مسلمان دی وهؤلاء کافر دی من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله عطا محظورا حضرت یو نقطه دې کې واچوا اوس چې څومره اجازه دي کنه الله دا مخکې نه رب العالمین اعلان کړی دی دا ما عطا محظورا نه ده دې په کې بنولم کې د دې وجه نه په حدیث کې راځي کنه حدیث کې راځي چې داسې زمانہ براشي چې سړي سره خپل شابه کم خبرې کوي ټیک دا کم خبرې کوي او چې څه کله د کور نه باز شوځي او واپس راشي
نو تا ته به ستا د رون الوی چې په کور کې دننه دې څه شوي او سړي سره به د خپلې څپلۍ چڼیا هم خبرې کوي داسې دا را روان دي دا لا اوس شوي نه دي او دا ټولې خبرې را روانې دا پاتې نه دي تاسو پوهېږئ په خبره قرآن حکیم کې رب العالمین چې کوم آیت ذکر کړی وعلم آدم الاسماء كلها دا موحده پوهېږئ دا کومه واحده ایجادي والا واحده دا واحد ایجادي وعلم آدم الاسماء تعلیم والفهم دیو ته پدری کې ورکړ دا کټوي دا ودا چلته دا پیاله دا دې کې ودا چلته دا سمته دا او دا بدی د پاره استعمالي مطلب اسماء د مسميات او دا علماء لیکي چې مراد سره خواص دي دریم قسم واحد هغه د عرفاني وي او زموږ په الهام سره تعبیر کوي موږ تعبیر چا سره کوو الهام سره ورمخ کې عام او حیوان او انسان تکیدا دوی قسم صرف انسان تکیږي حیوان ته نه او دریم قسم په انسانو کې خواص تکي ور هغه ایجادي خاص تکیدل هغه د دنیا خواص او دا خاص مقربین دي مولانا او دا غي مثال بدل کړ قران حکیم کې الله فرمایي واوحينا الى ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه څنګه ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم اوحينا دا کومه وخت او تعالی په لکه الهام ورواچو او تاسو الهام ورواچو چې هغه مجبور او عمل کول الهام بیا مختلف شکلونه اوحينا الى ام موسى فورا تابوت جوړ کو بچي پکې باندې او دریاب نیل کې وګورځا نو څو قسمه شو د وحی لغوي دا باندې دین دا پیغمبر درې څه اوس چې کوم وحی شرعي دا هغه یو څو قسمونه لري او د وحی شرعي مثال مې درته خودل الاعلام بالشرع وتوي اوس دا څه یو یقظتن دا یو منامن دا سموي تقسیم درته کومه یو یقظتن دا بل څه دا منامن فویخه کله کېږي او کله منامن کېږي او منامن هم دوه قسمه ده یو په واسطه د جبريل دی او به ذات ده فویخه په خوب کې دوه قسمه شو په خوب کې دوه قسمه دي بیا یو بالواسطه او بل بالذات بالواسطه څنګه ده بالذات څنګه ده الله تعالی نبی رسول الله دې او الله ورته او چې کوم په واسطه د جبريل دا نو کله جبريل په شکل ملکی دی او کله په شکل انساني دی جبريل په شکل ملکی دی خوب کې القا ورته کې ان جبريل نفث في روعي او وی هم دی په خوب کې او کله په شکل انساني وي لکه د معوذتين په بیان کې براشي کنه وی دوه کسان را لري یو مستر تکې نه او یو مستر تکې نه او دا شی تاسو یو بل نه کوي په دې ځړې څه چل شوی دی په داسې حالچا د لبید وغیرہ سره یو جبريل او بل میکائیل علیهم السلام ور شکل ملکی کې او کله هم دغه جبريل راشي او د نبی اسلام په شکل ملکی دغه شکل انساني کې او کله په شکل ملکی کې راشي او نبی اسلام کودي او په دې کې ورته القاو او چې کوم یقظتن دی نو یا بالذات تا او یا بالواسطه دا بالذات یا بالواسطه بالذات لکه نبی علیہ السلام چې کله معراج ته ورغله په دې علماء اتفاق دی یو وخت جبريل علیہ السلام پاتې شو نو هم یوازې ده فاوحى الى عبده ما اوحى الى عبده ما اوحى یا پتور کې چې د موسی علیہ السلام سره کوم وحی راغلی دا هغه بالذات دا او حضرت یو بالواسطه دا بالواسطه هغه ته چې په توسط د ملک تا بیا عام دی ملک بکله په شکل انساني وي او کله په شکل ملکی وي شکل ملکی هغه بیا چې کوم وقرا شي او د نبی اسلام سره خبرې کوي نو پیغمبر اسلام داسې محسوسي لکه سورۃ الجرس را بشي یا لکه دوی النحل د شاتو مچه بنګار او کله په شکل انساني وي لکه حدیث جبريل کې وراشي راغی کینا تو فاصل رکعته الی رکبته اوس حضرت یو آیت ته او دا غینه د اقسام رو باسما نو آیت د تمکې لیکم چې دور باندې وایي او دا اقسام به مولیکو ان شاء الله کوئی بشه هغه کوم یو دی
قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وما كان لرجل ان يكلمه الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا ويجي بخبر الا وحيا كم يوشو بالذات كم يوم لك ذاك بالذات ان يكلمه الله الا وحيا لا كم يوشو بالذات القاء قلب تشوى القاء تشوى قلب او دا بالذات التبع عام دي او دا يحتذر نبي او قبل سوي منامن دور بالذات هو یا دا عام ده يحتذر بي او قسوي منامن بي او من وراء حجاب تدبيره من وراء حجاب شو من وراء حجاب كم يولي دا اغا مشافهات دي دا بالذات بالذات مشافهات من وراء حجاب دا مطلب چې دیوال نه پورې غاړو حجابه نور راضي به ان شاء الله رؤيت تبارك تعالی کې راضي حجابه نور برازي من وراء حجاب کې پردا نه مراد دیوال یا دا دغه نه مراد چې دغه پرده کړی دا څه وته ویل کېږي د صادر پرده دا حجابه نور من وراء حجاب ځان به ذات دي مشابهات او يرسل رسولا دا بالواسطه دا شو واسطه د ملک تا یا ملک راضي نو منامن راضي او ملک راضي نو يقظتن راضي ٹھیک شو منامن کې یا شکل ملکی طرف راضي او شکل انسانی طرف راضي او يقظتن کې یا شکل انسانی طرف راضي او بل څه طرف راضي ملکی طرف راضي تاسو پوهیږئ په خبره دعوا بالذات او بالمنام چې یو بل څه کې ویل کېږي چې ضروري وایي نه دلته دا یقظتن چې شکل ملکی سره وي شکل ملکی سره د دې بجنوم د څه شي روحي ان جبريل نفث في روحي شکل انسانی سره چې راشي د تمثلی موي په مثال د انسان راځي تمثلی موي شکل انسانی سره او شکل ملکی والا یو بل نوم هم دی هغه تصویر ویل کېږي تسوال صورت الجرس دي تمام تسوال سولی موي لګونه په ځان کې کا څو قسمونه شو ته لګان کې کا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بالذات وسر خبره کوي وحيا مراد بالذات هو القاء وتكي مدايق ذاتن کې دي چې نبی او دي هغه تن کې دي او خوب د پیغمبر واحده جبريل راضي به ان شاء الله ابراهيم عليه السلام ته الله پاکو کې دا دوی د عذاب حقا فورا عمل وربند شروع دا دې کې بنو سلام ان شاء الله راځي د صبر خوا یغتن او منامن او چې من ورای حجاب ته دا به ذات مشابهت ده بالکل کلامن تلفظ ورسره کوي او یو رسول نو دا واسطه والا شو نو واسطه بیا عام جبريل راضي نو خوف کې مراد یو یغتن راضي او چې خوف کې کله راشي په شکل ملکی او په شکل انساني وي شکل ملکی د بیا روحي وي جبريل سوي نفس په روحي او تسلسلي وي التم په ودري او ته اوري په دې خلک اوري او شکل انساني ته تمثلي وي مثال د انسان او یقصدن بیا د شکل د انساني د حدیث جبريل کې راځي یا په شکل د ملک هغه ته تسلسلي ورته ویل کېږي نو مجموعه څو اقسام شو ګوره دا یقظتن دا بالذات کې یقظتن شو منامن شو دا نه قسمونه دا یو قسم کدا دا څو کاله یو قسم کوا دې دویم قسم شو هیڅ کنه دا څه شو بالواسطه منامن او په شکل ملکی وي دویم شو بالواسطه منامن په شکل انساني وي ویګه په څو قسمونه شو
دې نه یو دوا او درې دا بیا چې یقظتان کې شکل انساني د شکل منکی کې ټول ورکا پینځه او دوا دا شو نو هو قسمونه هو والا په آیات کې وته اشاره ها څنګه کې دي دیو خیال دا وحي اقسام بدرته كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك رسول الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم مشهور استاد دا چې نبی رسول هغه دی چې مع تطبیق د احکام شرعیو لپاره لګل شوی دی معه کتاب متجسد او نبی عام دی چې تطبیق د احکام شرعیو لپاره لګل شوی دی برابر خبره ده چې کتاب متجدد ورسره او که خبره خطا بالکل بنا الفاسد على الفاسد لومبي دا شمیم ولا لیکل شمک استا او دا شمیم اشمس تو کوی راک کنه وای ها او وفاق د خدای خکی علم تباہ برباد اب کېږي نو قسم په خدای وفاق علم تباہ موري دي چې شریعت مبني مستدا مقدمه لري مختصر معنی پر رسالي بیان وته زبر علم لا جهل را چې تا بیان نه وي او استعاری دی د پیجندلې او د مجال علاقې دی د پیجندلې قسم په خدای کې مولا ورته د تبي دي بعضو له وردي بعضو له بنو من په باقاعده مستقل ما ته د مختصر معنی په دې مدرسه کې ما سره وا مختصر معنی نو ما به دوه دای شروع کړه نو ما به فن اول او ثاني ځان لوي او بدیع په میزان لري ځان لوي دا ختم شو ملاحظه نشته ملاحظه نشته دا ختم کړل بلې ختمه متول نشته پکې ملاحظه نشته میر زاهد مولا جلال والله دلته من خودري دی ویلم دی خودري میر زاهد مولا جلال مرزا قطبیه تمون دلته خودلې ده قاضي الحمدلله کو پرېدا یعنی میر صاحب وجيبه مو وی دا مجموع منطق په ګرځ تر او ترکیب میں شامل ہے تفصیل وفاق ده کتابونه څه شو د وفاق مليانو طالبانو نامیان جوړ کړ دا وایي را تکمیلي والا کتابونه تاسو نو زم پاتې بیا وایي چې باندې کوی کې تاسو هم کتابونه لا ختم شو وفاق وړي وړي رسالې راوستل دا وفاق کې ماته معلومیږي خپکیږي ما او په وفاق کې ماته څو تاسو کس نه معلومیږي چې هغه د دین دشمن دی څنګه کتابونه وسته قیمتي کتابونه وسته هم طالبان هم ځان کړو او طالبان په بای پاس راتاوي بای پاس پیژنه بس د چټیانو دورې شټولې چټیانو ځکه کتابونه د پکال کې اوه او بیا د دوره وکړه نو خبرې مضبوط شي او اکتفا په دورو مخه اکتفا په دورو مخه نو څه خبره مې کوله رسول ستاوي معه کتاب نو شمع دا دې کتاب دي شمع ډېر مزیدار راکوټ کتاب دی او ډېر ځاته فائدہ مند کتاب دی نو هغه د مولا د تعریف کړی دی د رسول او د نبی نو نور سره خلق کړی دی تعریف معه کتاب متجدد ورقان شریف کې الله تعالی اسماعیل علیه السلام په حق کې وایي وکان رسول النبی رسول کتاب ہوتا نشته کتاب نشته متجدد ورته خبره کتاب نشته متجدد دا کوم نه الله کوي دا فلا وتفاتې دي کړه د ابراهيم عليه السلام نو چې د فلا هغه پاتې استاد متعاطف متجدد ویل کتاب متجدد ته د فلا هغه ورته پاتې هغه د فلا په خبره شو د فلا په نو بیا خو هر پیغمبر ته بل پیغمبر کتاب پاتې یو پیغمبر خدای به قانون نه پرې خاوته یا ول خپل راغلی دی یا ول بل پیغمبر قانون پاتې نو بیا خو هر یو رسول دا رسولان درې توتیار رسول او چې څه وایي چې اسماعیل علیه السلام ته د پلار کتاب پاتې دی نو په دې وجه دی رسول دی نو آدم علیه السلام ته خپل راغلی دی هغه رسول دی شیس علیه السلام ته خپل راغلی دی ادریس علیه السلام ته خپل راغلی دی هغه ته رسول دی بخاری کې راځي چې نوح اول رسول دی بخاری کې دا قصه راغلی دی چې نوح اول رسول رسول دا نوح علیه السلام دا بخاری وایي ائتوا نوحا چې خلق په قیامت کې په جرګه ګرځي آدم علیه السلام او دلار چې نوح ورته فإنه اول رسول الله رسول ٹھیک ده هغه کې لګي مسالې شته
بعض علما وایي چې لومبي رسول نه دی آدم علیه السلام لومبي رسول دی بعض علما دقت لیکلي دي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکلي دي چې لومبي رسول حضرت آدم علیه السلام هغه روایت پکې راوړل دي او مستدرک کې حاکم لیکلي دي چې نه لومبي رسول حضرت نوح علیه السلام او د بخاری دا روایت ده زموږ ته تطبیق وکړه چې لومبي رسول هغه چې داغه نه د دنیا دوباره جز جوړ شوی دی هغه څوک شو بعد الطوفان لومبي رسول نوح علیه السلام او مطلقاً رسول آدم علیه السلام او بهر کې حافظ ابن حجر هم لیکلي دي چې په آدم علیه السلام اطلاق د نبی دا په احادیث مشهور ثابت ده لیکن ادریس علیه السلام ته رسول نه صحایف او ترشتا شیس علیه السلام ته رسول نه او صحایف او ترشتا نو چې د پلان نو ته پاتې هغه ته رسول دی او هر پیغمبر رسول پکار دی ولې به قانون خدای پیغمبر نه دی یو خپل قانون دا لګي کتاب یا بل پیغمبر یې ورته دی او بل خبره ده معه کتاب متجدد او کتابونه سلور دي او صحیفې سوري سل نو یو سل او سلور شټول دا درې توتیار لسوي رسول نو کله جواب ده زمون انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وکړه دې او هغه دا حافظ ابن تیمیه په خپل کتاب النبوات کې ذکر کړی هغه په حواله ورکړي او علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا وکړي دې هغه دا چې رسول هغه ته وایي چې د تبلیغ د دین سره د پاره د مقابله د کفارو نه د مقابله د قوم چې صرف د تبلیغ د دین د پاره غلي او برابر خبره د مقابله د قوم په کې وی او غني نبی عام او رسول چې تبلیغ د دین سره با د مقابله د قوم مراد دي یو قوم مقابله ده دا رسول شو نو به د قوم سره مقابله د حضرت نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په مقابله د قوم سره نو او کان الناس امه واحده یو ډله عیسی علیه السلام زمانہ کې یو ډله د ادریس علیه السلام زمانہ کې یو ډله او دا به مراشي چې دا ادریس علیه السلام دا پیغمبر دیو کنه ده او دا کله تیر شوی دی نو څوک وایي چې ادریس او الیاس ته یو کس نومونه دي ادریس هم ورته وایي الیاس هم ورته وایي او څوک وایي دا د نوح علیه السلام نه وروسته تیر شوی دی او څوک وایي دا پیغمبران هم نو لیکن نه دا ادریس پیغمبر نو لیکن دا پیغمبر دی چې قرآن شریف ورته وایي چې انه کان څنګه دی ورفعناه مکانا علیا دا څه کنه واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا نو چې قرآن وایي چې ان نبيا او رفعناه مكانا عليا نو اسرائیلیات باندې ولې ملک د قرآن مقابله او الیاس قرآن کې د پیغمبرانو په لست کې خدای ذکر کړی او دا دواړه جدا جدا نو راجح دا چې دواړه پیغمبران او راجح دا او داغه مقابله کې چې څوک ورته انبیا نه وای د اسرائیلی روایت او راجح دا چې دا دواړه مخکې د نوح علیه السلام نه تیر شوي صرف یو ټکی به وي ادا چې حضرت ادریس حضرت الیاس علیه السلام هغه نه خدای د زراعت کار غوښته تکوینی امور او تخول دې خلکو ته چالو او حضرت ادریس علیه السلام نه خدای پاک د صنعات او کار غوښته دې خلکو ته هغه دونه جوړولو خایا لکه کټوي سمسه به جوړي دې په خپل ژوند پیره او د نو څه د آدم علیه السلام نه مخکې چې کوم وحی براتلا غالب په وحی د امور تکوینیه وراتلا تشریعي به براتل خو کم تشریعي به کم او د نوح علیه السلام نه پس بیا وحی د امور تشریعیه او شروع شوه بهر کې ابتداء مبحث ته تفصیل سره ممنن خو یو کوټې رسو کېږي نو رسول څوک شو چې د تبلیغ د احکام شرعیه او د پاره راغلي او د مقابله د قوم د پاره او نبی عام دی چې تبلیغ د احکام شرعیه او کوي د مقابله د قوم په کې وي په کې نه صلی الله علیه وسلم تدریس درې الفاظ دي بلکې سلور دي یو دی جل جلاله دا د الله د پاره مختص دی او بل دی اگر چې په اعتبار د معنا لغوي اطلاق په بندن کې جل الوی دی جلال دا خو دعا د زموږ استاد لپاره استعمالي دي لیکن په طریقه د دعا سره او په طریقه د حکایت سره بیا زموږ تاسو لپاره نه استعمالي
بیا د چا لپاره مستعمل الله نو چې موږ جل جلاله نو ګورې پام کوئ دعایي نه کوي خدای ته خو څوک دعا نه کوي بیا به دا مونږ څه کوو حکایت د واقعین اخبار بشي چې ډېر لوی د جلال د باري تعالی وعم نوالو دعایي جوړه نه کوي چې نوال او اکبر ډېره زیاته عامه ده مسلمان او کافر لا نو دا دواړه په طریقه د اخبار سره او په طریقه د حکایت سره مختص د باري تعالی ورپسې بلان شو صلی الله علیه وسلم په اعتبار د دعا سره خدا صلی الله علیه وسلم ارچاته کولی شي دا الله رحمت دې په نازل شي نو کاله کده ته ویم چې په دې ګلدین کا کار د خدای رحمت نازل شي او په زید او په عمر د خدای رحمت نازل شي نو څه ګناه پاکستان نه لیکن دا لفظ مختص رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله فعرف کې او کې صرف نبی رسول الله ته ویل شي بل چاته نشي ویل صلی الله علیه وسلم او دا بل علیه السلام لفظ دې مستعمليږي ځان له علیه السلام پیغمبر مبارک ته ویل شي لکه قران کې راځي ایه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما او د نور انبیاء او د لپاره هم عرف کې استعمالي دي حضرت آدم علیه السلام او حضرت نوح علیه السلام او دا صلاتم د نور پیغمبران تبع للنبي مستعملي دي شي علی نبینا ور علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام ابراهیم وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بیا طبعا استعمال کولی او هر چې ترزید رضی الله تعالی عنه نو هغه مختص صحابه پورې دي ها په اعتبار د معنا لغوي خو موږ ته پارم ویل چې الله اعتراضي شي الله يرضي عنه الله اعتراضي شي رضي يرضى الله يرضى عنه دا ویل چې د عام انسان لپاره او په استعمال کې او په عرف کې مختص صحابه پورې دي ولی ځکه پیغمبر د پاره چې څومره تخصیصات راغلي د صلات راغلي او د صحابه د پاره په قران حکیم کې چې کوم ذکرونه راغلي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه سورہ لفظ رضوی او رضو مستعمل شو دا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دین علماء اختصاص اخلي او رحمه الله یا يرحمه الله دا د عام انسان د پاره استعمال اول شي او د مړي د پاره د جمدی د پاره نه اذن جمدی د اسلام کې رحمت الله علیه ټیک ته په اعتبار د لغت په اسلام کول شي په اعتبار د لغت په صلات هم ته ویل جو سلام نو السلام علیک دا چې راشم سلام واچو نو حاصل دا شو چې په اصطلاح کې بیا دا لفظ کوم یو لفظ چې کوم رحمه الله تعالی یرا يرحمه الله دا په اصطلاح کې بیا د نیکانو صالحین او د اموات لپاره استعمالي دي او ځکه به یو نقطه وي چې دا صلی الله علیه وسلم حکم سره دا صلی الله علیه وسلم حکم سره دا نو سره دي سره او به څنګه حکم سره رانا د خشوع چر رالا ولا محترم رالا او محترم لا حکم سره بیا لا دا څوکا چې مستقل دی شي تاو لگاو بیٹے تاو لگاو چې جنجال ختم شي ځان کوی کړم حکم د صلات سره په دې د ټول علماء اتفاق دی چې د نبی رسول الله باندې یو ځل درود شریف فرض دی ولی ذکر قرآن حکیم کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما سلام کو بالکل منوایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلام علیکم او چې مخامخ په صحابه راغلل نو ته السلام علیک یا رسول الله ذکر واغی چې د آیت نازل شو په هذا السلام قد عرفناه یا رسول الله فكيف الصلاه عليك سلام هم بيجي څنګه پیژنې ما ځکه دراته خوري السلام علیک ایها النبی او چې مخامخ سره راځي باندې وایي فكيف الصلاه عليك يا رسول الله ويقول اللهم صل على محمد الحبيب نو په عمر یو د فرض دي او چې په مجلس کې د نبی اسلام موافق دي شي نو بیا رسي یا بسکو نو ګور یو اسم عالم دی یو اسم صفتی دی نو په دې ټول علماء اتفاق دي اسماء صفتی او هغه ستړي شي نو درود شریف په مستحب دی واجب نه دي کې اختلاف نشته لکه رسول الله نبی الله خاتم النبیین مبشر نذیر داعی الله بشیر دا اسماء صفتی نو دي کې مستحب صلی الله علیه وسلم او که اسم محذوف نشته شي اسم محذوف
زید ولی محمد او احمد صلی الله علیه وسلم نو څه حکم یې علامه کرخي وایي یو ځل درود شریف واجب دی او بیا چې موږ راوړو دوباره مجلس کې واجب کېږي بیا مستحب دی او امام طحاوي څه وایي وینا بار چې نوم راځي نو واجب دی بار نوم اخلي نو واجب دا هغه ځله خبره ده چې امر تقاضا د تکرار کوي که نه کوي نو علامه کرخي وایي امر خو تقاضا د تکرار نه کوي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما امر تقاضا تکرار نه کوي بس یو ځل ویل واجب شو او دوباره او درباره واجب نه مستحب او طحاوي څه وایي او نه چې سبب مقرر شي بیا تکرار کوي د تقیم الصلات امر یو ځل دی او چې سبب مقرر شي او اوقات دي نو بار موږ کې کنه کې تکرار د سبب تر بیا تکرار د حکم راځي او مذهب د کرخي راځي ورا هوای اقیم الصلاه امر دی یو د پکې کبار بار پکې نه سبب وخت د وخت غالب بار نو صلوا علیه وسلم سب څه شی دی امر یو دی او چې سبب مقرر کیږي بار ویل کیږي بار ورا ظاهر کې ہوتا ہے صحابی پر منسوخ داري لیکن ذکر کے قول منسوخ ہے ادا اذا مجلس ساعات واحده دی حکمان مجلس قبلا ساعات لري او دا ټول ساعات کا ساعت واحده دي په منځله د ساعت واحده حکم او دې مثال درکو یو آیت د سجدي چې سړی پر یو مجلس کې بار وي یو سجده واجب دي بار واجب دي ساعات المسجد يجعل كساعت واحده حکم دا قاعده ده تو صحابي مترمني یو آیت د سجدي په مجلس کې بار وي دي نو یو لازمي وي دې فقط یو لازمي یا شافعی سے یا نور دیار مجلس کو مجلس یا مثلا یو مجلس کی سوای ایجاب پوشو او قبول کی مال اختیار دے نو دا ټول ساعت کا ساعت واحده دي کله مجلس اخر کی ما قبل تو او نو ما به مناقضه نو دی باندې ډیر احکام مرتب دي ها نو دا ټیک ته سبب مقرر دي لیکن ساعات المجلس يجعل ساعت واحده حکمان نو یو ځل واجب شو او بیا مستحب مخکې راځي نو بس الى وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو وقول الله عز وجل دا به مرفوع کدا به مجرور و نو قعدت في بابول کې هذا باب هغه مرفوع دا منصوب هذا باب او هذا قول الله عز وجل هغه او قعدت كيف شيء نو ګوره كيف بدل د بابون نو مرفوع دا مرفوع او كيف خبر د مضمونه یا د عنوانه نو خبر مرفوع عنوانه دا هم مرفوع بس هغه تا ګوره قعدت په بابون کې نو بابون مرفوع دا مرفوع او قعدت په كيف جو كيف بدلو نو مرفوع دا مرفوع او كيف خبر د مبتدا مقدر چې مضمونه دي نو دا خبر د مبتدا مقدر چې دا مرفوع او که بابو ته مضاف کو كيف تا او كيف مضاف الیه نو مضاف الیه مجرور ای بیا قول الله عز وجل مجرور قول الله عز وجل ما مستمخوي دا دعائیه نه ده دا اخبار دی جمله خبریه ده او اخباریه ده او حکایت دی پکې دا واقعینا دا الله مخصوص صفت دی ان اوحینا دا قول الله عز وجل نه بدل ان اوحینا الیک موږ دا توحی کړی دا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده او حضرت کې دوه خبرې یو دا دې شان نزول ستاسو ابا د محققو شان نزول داده چې کافرانو د نبی رسول الله وي لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه في ممدد اخته په دې د دمونه مامونه نه مړ دا استهزاء وروړه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه اذا ابو جهل یا د عتبہ یا د شیبه پنوم دبرنه او خطر شي خدای وت خطر ولګي او پارکي وته لیکلي چې دا ما پیغمبر دی په دمه دی اجو جابودیا ابن لبونا ابن مخاذا طالب خط خدای نه نه دي دومره سړی شي نو الله دا آیت نازل کا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده بل راځي ما کو تابع امین الرسول دا څنګه پیغمبري بوته ته ملو شوی دا خدا ته پیغمبر د نوح علیه السلام پیغمبر یا دا هغه نه پس نور پیغمبران موسی عیسی او یحیی او زکریا علیهم السلام پیغمبران دي شوی ماغین خپل ابو د خطر راغله ذکر ابراهیم علیه السلام تاسو منه ابراهیم علیه السلام دوی منه د مکه مشرکان ها اسحاق علیه السلام منه او اسماعیل علیه السلام منه تاسو له خطر راغله چې پکې تلې کړی دي
ابراهیم پیغمبر د ایمان پیرو اسحاق پیغمبر د ایمان پیرو اسماعیل پیغمبر د ایمان پیرو دنه ولې خطونه وا ان اوحینا الیک مختار وحی راولېګلا کما اوحینا الی نوح والنبی من بعد نو د نوح علیه السلام نه پس څومره پیغمبران دي نو هغه ته قوم ته حق نو راغلېګلې دغه خطونه وا او نو خو دې معنی کې پیغمبر دی او داغه نه پس ابراهیم او اسماعیل او اسحاق دې معنی کې پیغمبر دی نو دوی د داغي متعلق خطونه راغلي چې تاسو متعلق خطواره دا په شان نزول او داغي مطابق د آیات موافقه شي اوس په دې ځای یو درې خبرې یو دا چې تخصیص د نوح والے شو په آیات امام بخاری والے آیات راوړل ورسته کا دا وایا چې په دې آیات کې د نوح تخصیص والے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم والنبی من بعد وجد تخصیص د نوح والے دا ډېر وجه علماء ذکر کړی دي حافظ ابن حجر علامه عینی او دارنګه شیخ مولانا محمود الاسد او علامه عثماني دا ټول وجه د تخصیص یو دی ټول درته وی تخصیص د نوح والے شو لانه اول رسول من پیغمبر اذن مکه زمانه د نبوت او د نفس او د رسالت شو او نبی رسول الله رسول دی وجه تخصیص شو نبی رسول معلوم د بخاری روایت سے خلاف پکتا اور نبی رسول د بخاری روایت سے حضرت نوح علیہ السلام دی وجه تخصیص بدایا وا دیمه وجه سره دا نبی رسول السلام له تسلی ورکړي د نوح علیہ السلام قوم دا نوح علیہ السلام مقابله وکړه نو قوم یې خدای پاک خرڅ نو ستا یریګه فکر مکوا تا قوم ته ته په مته د نوح علیہ السلام د قوم په شان بدل کی او نوح علیہ السلام دعوت کو چې قوم مخالفت وکړه یا اخیری ګټه د چا شو د نوح علیہ السلام نو اخیری ګټه ومتاله خدای پاک ته اوس په پیښ وکړه د سنی ورکای چې ستا قوم ستا مخالفت کو هلاکی کیږي او اغله ګټه شو نوح علیہ السلام دا تعالی په خدای پاک ګټه درکړي دا شو او بل نقطه امره بل څه چیرې بلدا چې نبی رسول الله له ترغیب او د امر کوي یو تعلیم امر کوي قرآن محبت کېږي نوح علیہ السلام نه نیم او کار دعوت چلولې نو تمام دعوت چلېږي هغه له تکلیفونه ملو علامه تکلیفونه ملایي هغه ته د قوم د طرف نه سختي وي هغه ته سختي ملایي نبی رسول الله الله یو تعلیم دا تخصیص شو او یو ډېر خپل وجه شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه نقل کړي او علامه شبیر احمد عثماني حدیث الباری کې نقل کړي او دا نور علماء نقل کړي دا ډېر مزیدار ایو تمهید غواړي تمهید څه وخت کې ویلاول انسان چې پیدا شي معصوم نو بلاري تربیت کوي نو تربیت کې وته کم امور کوي تکوینی دنیوي امور ده هغه سره ډوډۍ چلو ته هدایت ته بغیر چې جامع چل هدایت ته باندې ګرمه نه بدن ساتي ډېر یې نه رمضان ساتي بچي زیاده باندې ګرځي او دا شی به خوري دا باندې خوري خطرناک دی دا مخره دا وجود له تاوان ور کوي یعنی امور تکوینیه او ده لګ وته تشریعین خی چې ګوري منظم کا چې ګوري السلام علیکم وایا ټاټا مو وایا ټاټا څه ټاټا دا انګریزي نمونه د خندا دي موږ ور پورې نه خان هغه مونږ پورې خان دي مولا خشته نوم دې تر ستو تر مستر او تر او ټاټا پکې څه دی لګي ټول نمونه د خندا دي زموږ خندا نمونه دي الحمدلله مسلمان مؤمنون ادا مولا خشتنون دي یا مولوی یا مفتی یا شیخ څومره خپل نمونه ادا هغه ټول نمونه چې لته نه یا په ګډر راځي یا په ګډر تر په کې په خبر او یا ټری سیکرټری څه تا ټری هونه تا نو دا خراب قانون لري دا بهر کې په خبره نه کوله مستر ستر الکه مو پورې خان دي مولا تر وتا دا دی مولا وکټر بیګه بغاوره دا به مولا فقط دا دی مولا تر وتا یا ورته مولا نه مستر اخره کې تر وای شي په خبره حاصل د خبره ده ما ته څه خبر نه کوله نو معشوم ته لږ دینم خای چې بسم الله خو زیاته امور تکفیریه بیا دا معصوم بالغ شي چې کله بالغ شو بیا ورته قاعده دي مخکې وته خامخا موږ وکړي غواړي په دې ونه ته باندې په هم دې څه پیل
او شابه کلمه به په دې کافر او روجي وتخي تشريع جامو تکوینی خي ولګ لګ خیجات او تشریعي امور خي او چې بیا ونه مانی معصوم دي گزاره وسره کوي او چې بالغ شو نه مانی بیا ولا تفیر او چې نیک لاري ګناه دي پورې نه ذکرانګي ودا زمانہ د آدم علی السلام نه تر نوح علی السلام د زمانه پورې طفولیت کې معصوم او معصوم طفولیت کې نو آدم علی السلام نه راولېږي نو وت تکوینی امور کې نو شیخ علیہ السلام وقتی درته وي هغه ورته تکوینی امور کوي څه صنعت وکړي ادریس علیہ السلام دا صنعت امور ورته کوي کپه به څنګه جوړه مانګي به څنګه جوړه دا جامه به څنګه جوړه څنګه باندې دا زمانہ کې طفولیت کې زمانہ کې څه دي طفولیت لاسوانه نه ده او اهل املا نابالغ دی او شرعیات خو وکړه د نوح علیہ السلام زمانہ کې زمانہ بالغ شوا چې بالغ شوا نوح علیہ السلام من حيث الرسول ورتنا علیه قصة شرعيات شروع شو مخي أمور التكوينية ووحي وذا درس شروع شو أمور التشريعية أو بالغ ذا كرواني كي بدا خري وي الكرواني شروع كلن خلاوة كروي سو بدا خري شروع نوح عليه السلام نوحي التشريعي شروع شو مخي واحد كما مخي واحد أمور التكوينية أو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وحي وتراجمانه كما وحي ذا تشريعي ذكي التخصيص نوح عليه السلام والنبيين من بعده يوي او النبيين من قبله لفظ يونس ولي ذكا چې هغه پیغمبرانو توحید امور التکوینیه او غالبا کېدل او نبی رسول الله توحید امور التشریعیه او غالبا وي دی وجه شو تفصیل والنبيين من بعده اوس یوې نقطې ته بل لرا شهادت د دې ترجمه الباب دې ته مجموعي ترجمه الباب يوم دينو ميسدي دينو عنوان دبا ترجمة الباب دينو ميسدي عنوان دبا دي تسويلي كيكي ترجمة الباب دين تشيشو عنوان دبا دين تشيشو معنون به بس تشيشو مترجم به بس تشيشو دعوة ثم نمونه ترجمة الباب عنوان دبا شبسي معنون به شبسي مترجم به دعوة دبا لكن نمونه او جلالوستو كم حديث راضي اغيثة سويلي كيكي دليل أدعوة شو هذا شيء شو وبه قال حدثنا الحميدي ده دليل أدعوة ده دليل أغا عنوان شو ده معنون لبوشو عنوان ده لپاره قائم هغه معنون به شو عنوان شو ده سميلي کېږي معنون له هغه مترجم به ترجمه وا دا مترجم له شو د پیګه په خبره هغه تسميلي کېږي عنوان دې څه شو معنون له هغه معنون به تشرع عنوان قائم دي معنون له حديث ده لپاره عنوان قائم دي هغه سو مترجم به او ترجمه الباب دا مترجم له شو هغه دعوه باب وا د څه شو دلیل دا یو خبره اوس بل یو نقطه لراشه کله به ترجمه الباب مشتمل په یو جز کله به مشتمل په چا باندې په دوه کله په دریو راځي نو کله به دا هر جز دعوه هر جز بسی دعوه احاديث دلایل یو حدیث به یو دلیل شي بل حدیث به بل دلیل هر جز بدل ترجمه الباب دعوه دو دعوی به ذکر کی دو جز دي درې دعوی به ذکر کی رسو احاديث بسی یو حدیث به یو دلیل بل دلیل بل او کله به ترجمه الباب داسي چې جز اول به دعوه یو جز ثاني به دلیل اور بدل شو ها هغه دې کړو نه بدل شو ترجمه الباب لوم به جو څه شو دعوه دویم جو څه شو دلیل لوم به جو دعوه دویم جو څه شو دلیل تاسو نو دا ترجمه الباب دا پورې ځین دی واجب بار دي ترجمه الباب هر جز بکره دعوی رسو احاديث بدلایل کې او ذکر کی او کله ترجمه الباب لوم به جو دعوی او دویم جو څه شي دریم به دلیل دا کله راشي ان شاء الله بیا ورته بیان وکړو لکه ان شاء الله دلته درته بیان کوم بیا خو ترجمه الباب دا جنبه جز چې كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعوه شو او دا قول الله عز وجل ان اوحينا دې دلیل شو
جزء اول دعوه جزء ثاني دلیل لکه رستو احادیث چې څنګه دلایل دا څنګه دا جزء ثاني دا دلیل شو او کله به داسې کوم چې بدء الوحي یو مدعا شو او دعوه شو او قول الله عز وجل بلا دعوه شو بلا دعوه شو جزء اول ځان له دعوه جزء ثاني ځان له دعوه په دې خبره خو کوئی شي بس یو نقطه بل ورنو بس کو دا آیت ول امام بخاری رحمت الله علیه راو وری وخت ما د نوح علیه السلام تخصیص کو تمهیدی خبره وا اوس امام بخاری دا آیت ول راوړه لما ول راوړه علماء لیکلي دي متعدد جوابونه دي یو خدا چې د دین مبسوط آیت په قرآن کې د وحی بل نشتا د دین مبسوط آیت په بیان د وحی کې بل نشتا څنګه دا منتخب کړو مقصود یو ویمه خبره ده چې واچوا تبرک حاصل دی وکړه کله تبرکان آیت وروړي وګوره تبرک حاصله نو بس بسم الله ولا الحمدلله ولا الحمدلله نو تبرک به حاصله وګوره مطلق آیت سره بنه حاصله هغه آیت وروړي اصل په باب کې نو دوه یو ځای کله تبرک حاصل کړ په آیت باندې او چې تبرک حاصل کړو اختصاص د دې آیت ولې وکړه لکه د وحی په باب کې د مخصوص آیت ذکر راوړل د یو وجه تخصیص وا چې مقصود ته په باب د وحی کې نو په دې تبرک حاصل کړو او دوی نه راشه دوی مسله دوی دا دلیل ګرځو مغه ده نو می ده څنګه دلیل ولا ګرځو تاسو د کیف یو معنا ما کړی و عصمت یا دې د کیف چې راوړي څه د پاره راوړي عصمت د پاره راوړي لك الم تر کیف فعل ربك بعاد څنګه مې دل برباد کړ تو عظیم الشان کارنامه مې کړی یا الحاقه ملحقه جو عظیم الشان شی دی ځکه الله استفهام سره ذکر کوي نو کیف کې اشاره شو چاته عظمت تا اذا بدء الوحي للعظيم شی دی دلیل ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده یا ساته عظمت د وحی یو وحی موحی غواړي موحی څوک رب العالمین یو موحى الیه غواړي یو صاحب غواړي چې د موحی نه را نقل کې او موحى الیه بالذات اغشتل ګران دي بالذات اغشتل سری ګران وی کله کله نو واسطه په تعلیم راشي کله کله واسطه په تعلیم راشي رسول الله مبارک تام واسطه په تعلیم دل کړه نو دا واسطه به تللی کو عظمت د سنه معلومیږي دینه چې موحی څوک دی دا الله دی او عظمت دیم سنه معلومیږي چې موحى الیه څوک دی عام خلق ندی نفوس مقدسه دي چې انبیاء عظمت معلوم شو نو ګورا ان دا موحی شو ان څه شو موحی شو او اوحینا بیا څه شو موحی دی او جمع لا جمع تقسیما لشانه تبارک وتعالى تکوي تاسو څنګه یې کله ته څنګه نو په دې وته خفشه ماته تلفظ اوه او کما تاسو څنګه یې یو قسم تاسو یې دغه عظمت دې کنه نو ان او اوحینا کې د جمع صيغه راوړل شو عظمت تبارک تعالی او تقسیم ته اشاره کوي نو موحی عظیم الشان موحی عظیم الشان او کنا ان او جمع دې راوړل چې جبريل په کې ځان سره مرګري کوي راوړل کې نو ګورا چې کوم جبريل یې غسوکته علمه شدید القوا څنګه دې علمه شدید هو ذي مرة ذو مرة فاستوى دې صفات شو حمد لوی قوت خاون او بل ذکر راځي انه لقول رسول کریم دور پته ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم نو ان الله اخلي تفخيما في غد جميله نو بیا عصمت دي او ان ولي پر جبريل پکې واسطه کوي هغه عظیم الشان دي كما اوحى اليك نو کاف سوق دي نبی رسول الله هغه معظم او كما اوحينا الى نوح والنبيين د ټول پیغمبرانو ذکر راغی نو د ټول پیغمبرانو بیا عصمت معلوم شو نو عظمت تا وحی ته اشاره شو پر آیت کې موحی الیه او واسطه پکې راځي نو عظمت تا وحی او کیف یو معنا سوا عظمت تا وحی دی وجنه دی آیت اختصاص صح یو بل وجم درته وېما د اختصاص ته دی آیت چې دا آیت ولې راو
یو خو ما وجه وي چې مقصود آیت په بیان د وحي کې دویمه څه وي شابه چې عظمت ته وحي ته اشاره شو او دریمه خبره صدا دریم دا چې د کیف کې اشاره چاته دی حضرت ما ویلو دتا اختلاف د چاته شابه د احوال اختلاف د چا د احوال دا سه آیت ورو کې اختلاف د احوال ته اشاره دی د نوح علیه السلام وحي او شان د نور په هر پیغمبر جدا جدا نوع د وحي جدا جدا قسم د وحي ذاتن اشتراک سے صفتن اختلاف سے موسی علیہ السلام ته چې قرآن ملاویږي د وحي په شکل کې په جدا طریقه ملاویږي او نبی علیہ السلام ته ملاویږي په جدا طریقه ملاویږي او عیسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام ته ملاویږي په جدا طریقه ملاویږي مختلف طریقې دي نو څه کیف کې اختلاف د احوال ته اشاره ده هر پیغمبر ته نوې بد ذاتن په یو شی ما كنت بالعبد الرسول وحالات بدل دي د هر پیغمبر د وحي حالات د بل پیغمبر د وحي د حالاتونه جدا جدا دي د دې وجنا امام بخاری رحمت الله علیه د دې آیت انتخاب وکړو چې فکان بدل وحي او بلندا بلدا اغنوري وجه په کې وسرا ولا کې فکان بدل وحي دا وحي بد اسنګوا څنګه د نوح علیه السلام هغه څنګه چې نوح علیه السلام ته بد ادا وحي شو او قوم مخالفت شروع چې قوم مخالفت شروع کو الله د مدد وکړو قوم تباہ کو ذکرنګ استابد ادا واحده بد ادا وحي رسول الله توا چې څنګه وحي شروع کیا کو امین او صادق یا فورن د قوم مخالفت راځي او اغم نهنیم توقال تیر کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نهنیم قال نا دیار لساله په مکه مکرمه کې څو کړه تیر کړی دیار لساله تیر کړ پورا مهلت التم قوم ته ملو شو دلته کې ملو شو بیا هغه غر شوی دي او دا غر شوی دي د مخکې سره مناسبت دي او یا بدوی ما چې کیف کان فی الجزان مدعا او قول الله عز وجل ځان مدعا نرتب حدیث کراشي یو حدیث یو دلیل شي او بل حدیث پر بل دلیل شي بس پدې به اکتفا ها حدثنا الحميدي دا به خیر په حدیث کې به سوال خبرې شروع کو ان شاء الله العزيز او سوال مولانا سے تاسو خدا تقوید اصولی سبق کم دي ها سوال به خیر مون جلد ثانی د بخاری کتاب المغازی کې شروع ها اته په کې شروع کو قدرې مستقل بل ورځ بیا وایو تو سوال باندې شروع کیږي د کتابونو شروع شي ان شاء الله مدرسې کارت مون ته جوړ کا زه په نشم جوړې نه دي په جوړې زه په کې سفارت کوم جوړ بشي ها تو کوله خطات په نو تاسو ورته وایي چې مون ته فارغ اوقاتو کې خطاتی وکي او که څو خطات پکې ودی د چارو خای کور کې بیماری د الله دې شفا ورکړي والدین بیماران دې الله دې شفا ورکړي قرضه د الله دې اخلاص کړي کور کې بیماری د الله دې شفا ورکړي والد سے جیل کړي الله دې اخلاص کړي او دا څه وایي رسول تبلیغ د قوم سره مقابله هم کوي مقابله نه کومه مقابله ده هم دغه نوح علیه السلام چې کومه کړې ده دا مقابله کې ټوپک هم راځي د زمانه کې هغه زمانه کې پورا غش راځي جګړه هم راځي استدلال هم قایي وي دا ټول راځي یو کس 300 روپے منلې وي چاته اعلان نه دی کړی د دې سم مناسبت شته کور کې یو خدای د زیاته بد اخلاق ده هر خبري الټا جواب ورکړي تو وظیفه راته خایا چې دا ټیک شي هم مضبوط کو تک ثبوت کا وګورې کومور او تر دیني ها اور او تر دیني او دا بي بي هم مضبوط کو تک ثبوت کا او یو سو یو وا تو تا نه وخت تیر شوی دی وخت تیر دی یو سړی ما نه خدای لري یریږي بل قسم دې زه خو ته پیپر نه ښکارم پیدا څه چلې په پړومبې شپه مې کور کې پښو ګیره کړې و چې ورننه وته مړومبې شپه باندې نو کوتک مې واغښته نو پښو له مې کړ یو طرف او کړه بل طرف پښو په یو خامن منډو شو نو بس بیا مې ور لار ورکړو تختې دا بس خدای مې ورېدا چې سړی پورې سترته لري ساده چل نه کړې دم د شپې پښو بوتلو کوټه کې ګیره کړه چې ورننه وته کوتک ته ګوتې کړې پښو نه خدای وته وي د پښو د والو ورځ دې 13 ده اکبر باندې 13 ده ما پیجندلې یا دراغه بنت مخاده ما پیجندلې صلی الله علیه وسلم کې بلفظ و آله وایو او کنه کړي او ویلا کړي نو ویلا خبره نشته وی سړي ذات توکي و آله لفظ ولې نه په اختصار کوي اصل کې څومره چې آل د نبی رسول الله په هغه زمانه کې ټول صحابه وکړه آل سوق ټول صحابه او صحابيات خبر اخلاص شو سو و آله وسلم نو الکل تقین ولقین بیا په ټول اطلاق کې باندې کسانو منترا قدس سره دا اصل زموږ د خلق اصطلاح ده هغه سم عام انسان د لپاره
نعم د پاره نه په اعتبار د اصطلاح والده بیمار ده الله دې شفا ورکړي کور کې بیمار ده الله دې شفا ورکړي نکاح پاتې ده الله دې مغفرت نصیب کړي مشکلات دي الله دې په خیر ختم کړي کور والا بیمار ده او خدای دې جوړ کړي خدای دې جوړ کړي نو کور والا بیمار ده سبا سبب روزو په بیا خپل نه جوړي نبی عليه السلام باندې وحي ولي بند شو نه بند شوی دا غدري کال ابراشي ابو هريره ابو بکر ابو ذر نوم کې خوذل سنگري دي خري بیمار الله شفا تاسو کوم خطبه استعمالوي نو کراله راوړې د تبه خو مو کنه راوړې نو درته پوښتنه زما د خوشبو څخه خاص نشتا زه په دې امور کې ما کې دغه نشته تکلفات چې کوم خوشبو مې استعمال د وړې راته نه ډېر تیزه خوشبو مالا زکام پیدا کوي او اثرم مالا زکام پیدا کوي نو یو قسم سپری ویږي کې الکحل ني یو قسم سپری وی الکحل پکې ني نو هغه خدای مالا کراوړي مخکې ده وجہ شبه مشاہبت میں زیادہ ہوتا ہے نور کی وجہ کی فضیلت حضور سے زیادہ ہے ورما دا ٹک خبرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح بعض علماء پری باندې سوال دا ماته سبا یاد کا جواب یې راته کوم خو بعض طالبان کې دي چې پاتې دي لري وځي تشبیه د نوح علیه السلام سره د نبی هم د وحی ولې ورکړي ورمشابهه او اتموي دلته خو د پیغمبر مبارک وحی د شارحین لیکلي دي ما نه پاتې شو اتمه دا نو علما لیکي چې تشبیه په وضوح کې دا تشبیه چا کې دا د نوح علیه السلام او د نور پیغمبرانو وحی واضحه وا او خلق مسلمه وا او د پیغمبر مبارک هغه کې اختلاف کو شک کو دغه تشبیه ورکړه والد سے بالله جوړ کی دیر جندل نے یو کستم حفیظ الله دې پتا السلام علیکم السلام علیکم السلام ابل کا څه وای یونسته بعض استادان اهل علم توي چې تقرون مخکې حقوق العباد دي حقوق الله رسل دي حقوق الله بعد میں ہے تو نماز روزہ کی کیا فائدہ دا سے خبر ہے حقوق الله خپل مقام لري حقوق العباد ځان له خپل مقام لري ټول حقوق دي امام بخاری پورې سند ذکر کا و دا به مقام تبع مادیات کا چې د عمر ابن تبرزد نه امام بخاری پورې سند درته وکا تبع مادیات کا رجل يصر على ان ادم ليس بنبي مستدلا بهذه الايه ان حديث كراغلي چې ادم نبی دی او حدیث تواتر تر رسیدلی دي حدیث کیا تر رسیدلی دي ان جعلنا او قران نم ثابت دي کنه جاء سنگری خلیفتن نه کوم ځای کې دي هغه خلیفتن نه آدم علیہ السلام متعلق سے مشورہ فرشتوں سره کوله دوی اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ توي تنفيذ احکامه کوي الله خلیفہ او تنفيذ احکامه الکه کی وحی وتوشي زمخ کذا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على